اغا د تصور حاملین اغا فتوا باز علماء اغا فتوا باز مفتیان کرامو په جناب کې سوال دادے چې کله نبی پاک مبارک د ولادت مبارک ذکر راشي کله دغه ماه مبارک راشي او د نبی پاک مبارک په نامه باندې میلاد مصطفی مناویږي نو بیا خلق دلیل غواړي چې دا په کوم کتاب کې لیکل شوی زوایم چې په یو کتاب کې نه لیکل شوی صرف د هغه سجدي حق ادا کا او د هغه سجدي کې هغه یاد حق ادا کا چې نبی پاک مبارک کله پیدا شو په سجده باندې پروتو او په سجده کې الله پاک په جناب کې زه او ته یادولو چې نبی پاک په اوله سجده کې ما یادای تا یادای آیا چې د ولادت ورځ راشي ما او تعالی مصطفی نه دی یادول پکار ما او تعالی ضرور محمد مصطفی علیہ السلام مبارک یادول پکار دی دلیلونه به خلک ډیر غواړي خو دغه خبرو سره د دلیلونو هډو تعلق نشته دانا چې دلایل نشته دانا چې په دې مسلې باندې د قران کریم او د احادیث مبارکونه بشبهه دلایل نشته چې هغه دلایل ما نه دی ویلي هغه دلایل ما استاد نه دی ویلي هغه د ما د استاد نه دی ویلي دغه نمونه باندې دوه درې خبرې بیا ورستو اغرس کول غواړم غرض مدای حاضرینو چې دغه عظمتونو میاشته چې حضور نبی پاک مبارک ولادت پکې شوی او د حساب مطابق دغه 12 ربیع الاول شریف د منګل په ورځ باندې د نه په ورځ باندې راځي نو که اوس نسوک د نبی پاک مبارک په ولادت باندې خوشاله دي او یا په 12 ربیع الاول په ورځ باندې د نه په ورځ او منګل په ورځ باندې څوک لاس اوچتوي څوک خوشحالي کوي څوک اوس نه لایټینګ کوي اوس نه څوک د زړه د خوشحالېدو او اظهار د محبت لپاره څوک جنډې لګوي څوک په کور او په حجره او په بیټکونو کې د شریعت مطابق محافل و انعقاد کوي یاد ساتئ داسې اظهار د مختلفو اشیاء دا د ایمان علامت دی دا د محبت علامت دی او دا د حضور نبی پاک مبارک سره د تعلق او د نسبت علامت دی او که څوک څه قسمه سوچ او فکر لري هغوی په خپل سوچ او فکر کې ځان له څه حده پورې به دوی سوچ صحیح وي خو یاد ساتئ حضور مبارک یادولو دپاره د یو دلیل ضرورت هم نشته دی میلاد مصطفی علیہ السلام مبارک کې څوک یادېږي هغه هستی یادېږي چې دا کون او مکان فلک او ملک زمین و اسمان انس او جن دا جنتونه جهنمونه چې د چا په خاطر باندې پیدا دي د هغه د یاد دپاره د یو دلیل ضرورت هم نشته دی بلکې تمام دلایلو ضرورت که یو شی یو مسله څوک ثابتول غواړي یو شی څوک ثابتولو کوشش کوي هغې دپاره د نبی پاک د یاد ضرورت شته دی ځکه چې یو شی ثابتول غواړي چې دا شی شته او دا نشته یا به د قرآن نه ثابتې او یا به د حدیث نه ثابتې که د قرآن پاک نه ثابتیم قرآن پاک هم په نبی پاک نازل دی بیا به هم نبی پاک یاد کوي او که حدیث پاک نه ثابتې یو مسله هغې حدیث پاک کې هم ذکر مصطفی موجود دی زوایم چې هر مسله چې ثابتېږي هغې دپاره ذکر مصطفی ضروري دی خو ذکر مصطفی دپاره د یو دلیل ضرورت نشته دی ذکر مصطفی په خپله باندې دا یو داسې عظیم دلیل دی چې دې دپاره توړ نشته دی د دې دپاره مد مقابل کې یو دلیل هم نشته دی بلکې د چا یاد بهله کېږي چې کله پیدا شي ما او د ستا عقیقه به شوي وي زما او د ستا به دعای خیر شوي وي مور او پلار به لاس اوچت کړی وي خیرات به کړی خو کله چې کله ما او ته پیدا شو هله ما او ته یاد هله شروع شو چې کله ما او ته پیدا شو قربان شم د نبی پاک مبارک د یاد او د ولادت او د میلاد نه پیدا یې نو په تورات کې هم یاد مصطفی موجود او په انجیل کې هم یاد مصطفی علیہ السلام موجود بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک با اول نہ فرمائل قرآن کریم پا دے باندے گواہ دے عیسیٰ علیہ السلام مبارک بچے کلا خلق امتیانو تکی ناستو
امتیانو لبی دین تبلیغ ورکولو، د الله پاک توحید ورکولو، د خپل شریعت احکام او مسائل به ورته بیانول. په دغه مسائلو کې به یو مسله ورته دام بیانوله. چا به بیانوله؟ عیسی علیہ السلام. او عیسی علیہ السلام مبارک د نبی پاک د پیدایش نه 571 سال مخکې تیر شوی دی. سکم 600 کال وړاندې عیسی علیہ السلام د نبی پاک نه مخکې تیر شوی. قرآن کریم گواه دی. قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمائی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. چې کله به عیسی علیہ السلام امتیانو ته کېناستو د خدای پاک بڑائی به بیانوله، د خپل دین احکامات به بیانول، نو یو مسله به پکې دام بیانوله چې امتیانو خوشخبری درکوم داسې یو نبی را روان دی چې هغه نامه مبارک به احمد علیہ السلام مبارک وي. اسې چې د چا نامه اول نه پیدا ده، د چا یاد او میلاد اول نه کیږي، د کمې هسته ذکر تورات ترې نه ډک وي، د کمې هسته د ذکر نه انجیل ډک وي، د کمې هسته د یاد نه اسمان او زمین ډک وي، د کمې هسته د نامې نه په جنت کې پاڼې ښایسته شوي وي. حضرت آدم علیہ السلام مبارک فرمایي زه چې کله جنت ته لاړم، جنت کې ګوټ په ګوټ باندې رب ذوالجلال چې چرتم ګرځولی یم، ما داسې د ونې پاڼه نه لیدلې چې په پاڼه باندې د الله پاک د نامې سره د محمد مصطفی علیہ السلام نامه نه وي لیکلی شوی. د جنت په هره پاڼه باندې یو طرف ته د الله نامه وه، بل طرف ته د محمد مصطفی علیہ السلام نامه وه. آدم علیہ السلام پیغام ورکوي هغه جنتونه چې حسن په خپل ځای باندې انتها ته رسېدلی دی، جنتونه په نامه د مصطفی باندې ښایسته دي. جنتونو ته حسن د نبی پاک مبارک په نامې پاک باندې میلاو دی. آدم علیہ السلام مبارک مختلف قسمه روایت ذکر دی. غرض مده حاضرینو چې د حضور مبارک په دغه میاشت کې یاد کول، په دغه میاشت کې د دوی مبارک میلاد مناول، 12 ربیع الاول په ورځ باندې صدقه کول، 12 ربیع الاول په ورځ باندې روژه نیول، 12 ربیع الاول شریف په ورځ باندې اظهار د مسرت کول، نفل کول، درود شریف ویل. کم یو عبادتم خو چې تا نه پوښتنه وشي چې کم یو عبادت کې وکړه، پابندي نشته، خو که تا نه پوښتنه وشوه او تا روژه وه، وایي چې روژه نن ولې نیولې؟ که تا ګډ حلال کړی او تا نه چا پوښتنه وکړه چې دا ګډ د ولې حلال کړی؟ که تا په لاس کې تسبیح دی او درود شریف وایې او چا درنه پوښتنه وکړه چې دا درود شریف نن ولې وایې، بس که چېرې ستا دا یو جواب و چې نن نبی پاک پیدا دی ځکه خوشحاله یم، بس تا میلاد مصطفی منا وکړو. اجتماعاتو ته ضرورت نشته چې لوی لوی اجتماع وکړه بیا به ستا میلاد پوره شي که نه پوره کېږي. نه، یاد ساتئ که په لاس کې تا تسبیح راواغستې او 100 ځلې درود شریف د په دې نیت باندې وویلو چې زما د نبی پاک مبارک د ولادت ورځ ده، زه هغه هستی یادوم چې څوک پیدا دي په نن ورځ باندې. 100 بار درود شریف تا په کور کې په کوټه کې وویلو، تا په کوټه کې میلاد مصطفی منا وکړو، تا ته به اجر او ثواب ملاویږي. دا د عقیدت خبرې دي، دا د محبت خبرې دي، او دا عقیدت او دا محبت بی بنیاد نه دی. د دې دپاره دومره بنیادونه پراته دي چې د چا سوچ او چا فکر هغې ته رسېدی نشي. خو زه به صرف دومره ووایم چې په کومه شپه به مونږ باندې را روانه ده، د منګل شپه، د نهې شپه، د حضور مبارک د ولادت شپه، جمعې شپې ته یو خپل مقام ملاو دی چې کومه شپه تېره شوه. د واړه اختر شپې ته یو خپل مقام ملاو دی، د غټ اختر شپې ته یو خپله مرتبه ملاو ده، د لیلة القدر شریف ته یو خپله مرتبه ملاو ده. خو امام شیخ الاسلام شهاب الدین احمد بن محمد امام قسطلانی شارح بخاری علیہ رحمه فرمایي چې ټولو شپو ته خپل خپل مرتبه ملاو دي، خو په ټولو شپو کې افضل ترین شپه دا د لیلة القدر شپه ده. خو د لیلة القدر نم افضل ترین شپه هغه شپه ده چې کم سبا باندې محمد مصطفی علیہ السلام پیدا شوی دی. د لیلة القدر شپې نم هغه افضل شپه ده. ٹھیک ده چې قرآن کریم فرقان حمید کې
د لیلۃ القدر د شپې مقام و فضائل ملاو دي او ثابت دي، هغې نه څوک انکار نشي کولی.